نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدائی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدائی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدائی لکا دا ویفتے برابر لاند کزینی نو تاسو برا مرگری وخیجه برا چت بانده دره مره اچولی شوی دی لگتی و پوٹی منگ دا پرستری شروع کلی دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعه دو بے انشاءاللہ من مرگری گزارا کو برا دره مره اچولی شوی دی یو پوٹی گزاراو که مرگری برا مرگری کینه اللہ دل عجر در کی لون بے روز با دوم رو گدیل کده یو کار دویم روز با دوم رو گدیل کده یو میاشت دریم روز با دوم رو گدیل کده یو افته او باقی روزه بیدا سیوی لکا عامر وزه دی که بسیب دی چکرو لگئی پا دی طول ازمکا او دی با دا خدای دعوه بدا کری دی بوی زا خدای ما دی بدا نوی چه دا خدای بندیم زا خدایم او ورسره بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغونه بی او چه دی کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منه چه دا خدای مغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خنه وی یو باران تبوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تبوی چی فصدون اوچکے فوراً با فصل اوچ باران با بنش چینو کی خولونو کی اوبا با بندشی دی با تروانشی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روانشی دا سی با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پس دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالونو بر پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگی تند بلا خلق مرشی تو جو ابتلاء و امتحان دے واپس و پاقی قوم راشی سنگا چل دے ما خدای منے سنگا مال دولت بدر لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خود جسو کرکی اغا خدای وی کنا اغیب ہوتوی اوز من در باندی مان روڑی زمون خدای واپس من دولت و مال راکا باران تبا حکم او کی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم او کی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر و سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تعبیبی دا بور پسی روانی یوس قوم لبورشی ما دا خدای منه نغیب ہوتوی نمون خدا خدای نمنو وی گورا که یو نخد تخکارکم بیا با ما خدای منه اغی وتوی سنخ مخکارکه وی استاسو پلارانو نکونه چی کرموی جلال اللہ جم دی کن او منه بی وہ یرا که دا کار دیو که خمونتا بیا خدای منو دمون پلارانو نکونه چی کملو کازی را جم دی کن خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ایوہ شیطانان خدا غید پلاران او دا نکلو پا شکل ازمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکل دے فوراں پا دجال بان ایمان بروڑی جناب دے نخوانی خانو دا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سڑی با ٹنگی کی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوالے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا ورد خیستر گوا رندی او داس بلندی لکا شین انگور کی بار روتی دقا سی دستر گدا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرکا ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پا دی تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چه کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چه کم کافر دے اغا تا دا خط نخکاری یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے دا کم بہر نا مرگری رازی اغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چه برا خیجی لگون دی لان دے زی لگتان دی نو خبر دا چه نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خو بے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بی پا یو قوم باورشی دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساری بملدی طول
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همدې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګوورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاروه به کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د ده اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت دی الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخلوقه او لوړ دن به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه وی، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه وی. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی او ښځه چې کوم شکل نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبي علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبي علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه همقه شی و، لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای راکړی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي، څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی همقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دې مونږ نه خبر نشي او دې ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دې کې د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبي علیه السلام ولیدل چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبي علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاڅېده نبي علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی؟
ته چې ودې څه حال دي؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت نم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت چې د تخت ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس دې کوم. وی ما ورته ویل چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیه السلام ورته ویل چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیه السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجلې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او د حج روانو د دجال راسره دا ابن سیاد راسره روان دی. دیم راسره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره اترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان له شو زه دی. وی داسې یره را باندې راله لکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار شو یره را باندې راله. وی یره را باندې راله وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې. وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته لا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې جواب وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ وی مې جواب وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی هغوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه یې. تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده. هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کوې. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وي. خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وایي ما ته وایي ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې جواب وایي زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې جواب وایي زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی هغوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه یې. تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده. هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کوې. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وي وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادمانی کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان هم ولیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېږي وی مونږ ته یې وی چې یارېږې مه دې خوا راشه وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې زه چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي وی مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږي ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم بیا موږ نه تپوس وکړو چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه ومني بیا تپوس وکړو نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني بیا ران تپوس وکړو چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبرې ترې نورې مه شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده وی دا خبر هم ټول پیغمبر علیه السلام ته هم دا قصه وکړو چې قصه هم وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړي ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټۍ مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه وایي توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به ولې بل طرف ته اړوي نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کړي ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به یې جوړ کړي دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهه دي دی به هم حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک یم
کم خلق چې مسلمانان کړل جهاد مې په وکړو علاقې مې په فتح کړې خدای خلانا بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف نه بیا دجال واړو دی بار راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوس کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دو فرشتو په وزرو بلا سونه خو دی او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به را کوس شي او دا سر به د وبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به بیګی لکه د ملغلرو غوندي او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندي د وبو د اساس کی به زوړندېږي دی برات کوس شي دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د پوری دا ساچ وزي کنه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مرداريږي او صابه سونه وزي دا زمون صاحب جو باسو یو لشتم نه کنه د صابه دومره زیت خوريږي لکه د نظر چې کوم ځای پورې لګي اوس الله تعالی خود مسلمان بل طرف ته امداد کوي عیسی علیہ السلام براتوس چې راکوس نو مهدی ورته مصلی پرې دي چې را مخشه ابو اینا ګور د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګور ابو اینا دا امام مهدی تاسو نه دي او امامتی بم دې کوي زبستاسو امام پسې منسوب تاسو قرآن باندې به فیصله کو خنزیر بالال کی ایتایان خو خنزیر تاسو ګورو لکه مونږ چې ګټ ته ګورو او صلیب داوی عبادت کوي په عیسی علیہ السلام مونږ وجلې دي حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجو صلیب بمات کی او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی دجال پسې به وګرځي مهدی ته وی لخر را یو جمع کا دې پسې ورشو دی به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به را لاندې کی کرا لاندې کې عیسی علیہ السلام په حمله کې به خپل نیزه به وای او مردار به کی خلکو ته به وخی تاسو وګوره چې کم سړی ځان ته خدای وې دا حشر هغه به خدای جیبه طاقت ورکړي د مدینه منورې نه یو سړی براشي دجال ته مخامخ بشي دی بو دوی ته ما باندې ایمان لري چې زه خدایم ابو دوی دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وګوره سم شګنی وجنم دی وی زه ګوي کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښا کدی مې اوس مړ کو تاسو به ومنئ چې زه خدای یم هغې موږ ته مخکې نه منلي چې خدای یم عرب وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي دې منځ کې به داسې مزل وکړي مړ مې که هغې وایي او وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم وی چې موږ خو ته مخکې منلي چې خدای یې واپس به یې را جمدې کړي نبي اسلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي داسې به پړقېږي لکه چې د میاشتې غوندې به دا مخ پړقېږي بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی ما منې چې زه خدای یم وی نه اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې وی بیا دې وجنم وی نه مې شي وجلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کړي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه لري دی به وجني اوچتی به لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي رسوا به شي دغه ځای کې نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کړي چې دجال مړ کړي عیسی علیہ السلام په دې مخ د ځمکې حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لوړه ډله به لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي یو غوا به د یو قبیلې لپاره د پیو کافي وي یو اوښه به د یو کلي لپاره د پیو کافي وي داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ زرغونتیا به وشي میوې به زیاتې شي ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کي مسلمان به ډېر